دریم ځنې خلک لګېدلي هغه حاکم مطلق د اطاعت مستحق یا بادشاہ ګڼلی یو شخص چې بس دا زمونږ د ټولو فرعون هغه الٰه مطلق ګڼلی حاکم مطلق چې دا زمونږ خدای دی بس دی چې څه وایي هغه به موږ منو پښتانه هم دې ته خدای وایي مړه تاسو سوچ نه دی کړی چې کم څوک د چا په اډر کینی او پاسي وي پلان کې خو سم هغه ته خدای وایي مړه وایي که نه وایي دا په دې دی پوهېږي چې د خدای یوه معنی دا ده چې مطاع مطلق د فرعونیت او د جمهوریت فرق ډیر نه دی لږ دی هغه دا خدایتوب راغستی او صرف د فرعون په سر ایښی او جمهوریت لږ لږ تقسیم کو نو عوامو له لږ لږ په سر کې ایښودو فرق پوه نه شوئ یو من غلو او هغه یو سړي له په یو سر کې دی او بیا ولګي دا من غل په زر ځای تقسیم کې لګي لګي نور ټول له سرونو باندې سکی کیدی دا غل کدا خوشو جایز شو اق غل کنا نو امریت چې وو نو دا حاکمیت د چاو د غیر حکومت د غیر منو نو هغه فرعون له ټول په سر خو او جمهوریت لګي لګ لګي چې کمونو دو خلکو په سر سکو تقسیم کو وی الحکومت للعوام اوس پیران په دې څه پوهیږي چې جمهوریت څه ته وایي هغه وی جمهوریت ټونو ته وایي او کباړیان په دې باندې څه پوهیږي هغه وی جمهوریت ماحول ته وایي جمهوریت یې څه ته وایي ماحول ته وایي لکه ته په جمهوریت څه پوهیږي ته چې ته مړی ژوندي کوه ژوندي مړی کوه دا څه کار کوه دا ستا دا کار دی کتابونه وګوره چې جمهوریت چا رایسته دی چې هغې د جمهوریت څه تعریف کړی د جمهوریت تا په کور کې جوړ کړی ته وله کور تعریفونه کوي دا ستا د کور اصطلاح ده چې چا رایسته دی د هغې نه تپوس وکړه که نه چې جمهوریت څه معنی ده د ډیموکراسي څه معنی ده ډیموکراسي د هغې څه معنی ده الحکومت للشعب دا معنی نه ده د اسلام څه معنی ده الحکومت لله حاکمیت په د چای دا الله او جمهوریت وی الحکومت للعوام د خپل تعریفونه کې کورنی کور تعریفو کې ویدای تعریف شو بس دا خو بیا آسان کار دی او کله څوک په شرک تعریفو کې چې صرف یو الله را مدد کول دا شرک تعریف بیا به چې کومنه د زنا سو خپل تعریف سکی وکي بیا به د اخلاص خپل تعریف وکي دا استاد دغه نه دي چې ته خپل تعریفونه کوي تعریفونه شته او چې کوم نافذ دی هم چاته پته را چې سدي وسني